أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله تعالی نه امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ به او صحیح سلامت به او الله تعالی نه دا دعا ده چې یا الله پاک د چا په کورونو کې څه مشکلات او څه پریشانۍ یا الله پاک ته عالم الغیب په زړونو خبردار د ټولو مشکلاتو چې کوم نه ته حل او فرمایي. زما عزتمندو نن به تاسو د قرآن مجید آیتونو زده کول او د هغې بل ته د ښودلو باره کې چې کوم دی یو حدیث مبارک مفهوم چې کوم دی شیر کومه. عقبه بن عامر رضی الله عنه فرمایي چې نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم تشریف راوړلو او موږ په صفه کې ناست وو. نبی رسول الله فرمایل چې په تاسو کې څوک دا خوښوي چې هره ورځ سحر وختي د بتخان یا د عقیق بازار ته لاړ شي او دوه اوښې ښې نه ښې قبدار یعنې بغیر د څه قسمه ګناه او قطع رحمۍ نیولې راولي. اصحابو رضی الله عنهم عرض وکړو چې ای د الله رسوله صلی الله علیه و آله وسلم دا خو زموږ نه هر یو تن خوښوي. نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل جومات ته تلل او د دوو آیتونو لوستل یا بل ته ښودل د دوو اوښو نه او درې آیتونه د درو اوښو نه دغه شان څلور د څلورو اوښو نه غوره او بهتر دي او د هغې په شمېر اوښانو نه بهتر دي. صفه د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په جومات یعنې مسجد نبوي کې د یوې خاصې معلومې ډیفې نوم دی چې د غریبانانو مهاجرینو د ناستې ځای و. اصحاب صفه شمار په مختلفو وختونو کې کم او زیات کېدلو. علامه سیوطي رحمت الله علیه یو دفعه 100 نومونه شمیرلی دي او مستقل رساله یې د دوی په نومونو کې لیکلې ده. بتخان او عقیق مدینې طیبې څخه دوه ځایونه دي چې هلته به د اوښانو خرڅولو بازار لګېدو. عربو ته اوښ ډېر خوښ څیز و، خصوصا هغه اوښ چې د هغې قوب سوره وي. بې له څه ګناه نه مطلب دا دی چې بې محنته څیز اکثر یا د چا نه په زور اخیستلی شي یا دا چې په میراث وغیره کې د خپلو خپلوانو په مال قبضه وکړي یا د چا نه غلا وکړي. په دې وجه نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم تر ټولو نه انکار وکړو چې بې مشقته او بغیر د څه ګناه نه حاصلول چې څومره ډېر ښه دي د دې نه هم زیات بهتر او غوره د یو څو آیاتونو حاصلول دي. او دا یقیني خبره ده چې یو دوه اوښان خو یو خوا که چېرې د ټولې دنیا بادشاهي هم چاته میلو شي نو څه دي، که نن نه وي نو سبا به یې مرګ په زور له د دنیا نه جدا کړي. خو د یو آیات اجر او ثواب همیشه دپاره باقي پاتې کېدونکی څیز دی. په دنیا کې وګورئ چې ته چاته 1 روپۍ ورکړې چې دا ستا شوه نو هغه پرې ډېر خوشحاله شي. په ضد د دې که ورله 1000 روپۍ ورکړې چې دا ځان سره کېږده زه اوس واپس راځم درنه به یې اخلم، چې په دې حال کې سوا د امانت د بوج نه نور هېڅ فایده ورته نه حاصلیږي. حقیقت په دې حدیث مبارک کې د فاني او د باقي په مقابله کولو خبرداری هم مقصود دی چې بنده دې د خپل ژوند غور وکړي چې آیا په فاني څیز دا ضایع کومه یا په باقي پاتې کېدونکي څیز باندې. او بیا افسوس دی په هغې وختونو چې باقي پاتې کېدونکو والا نقصان ګټي. زما عزتمندو اخر کې تاسو ته د عاجزانه گزارش کومه که چېرې تاسو زمونږ دې وظایف چینل باندې نوی نو مهرباني وکړئ زمونږ د چینل سبسکرایب کړئ او ورسره دا بیل آیکن هم پریس کړئ د پاره دې چې تاسو زمونږ هرې راتلونکې ویډیو باره کې نوټیفیکیشن میلاویږي او زمونږ د ویډیو لایک هم کړئ او د صدقې جاریه په طور خپلو دوستانو رشته دارانو او عزیزانو سره یې ضرور شیر کړئ او آخر کې کامنټ سیکشن کې د خپل قیمتي رای باره کې موږ د ضرور چې کوم دی اظهار وفرمایئ. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. آمین